باطل فرس خلق د امیش د پاره کوشش کوي د نیکانو خلقو د بدنامولو. یو سړی په اوسنۍ زمانه کې را پاتې ده، امام ابو حنیفه خو یتیم فی الحدیث دی، ته وایې چې دا علامه دی، خدا امام ابو حنیفه یتیم فی الحدیث دی. او شولې خپل خالب ته موږی وایي، خدا دا یتیم فی الحدیث نه دی، دی فقط نحو امیر ویلې دی، نور یو کتاب نه دی ویلې. دا جی امام فی الحدیث دی. امام ابو حنیفه 12,00,000 مسائل قرآن او د حدیث را ایستلی دي، هغه یتیم فی الحدیث دی. چې 12,00,000 مسائل قرآن او د حدیث را وباسي، دا یتیم فی الحدیث دی. او دین حمیر ویلې دی، دا جی حافظ فی الحدیث دی. دغه فرق دی. پوښولې قیم له یوم القیامت وزنا، معنی د شي کوي او به درولې شي د پاره قیامت پر تله. نو قیم له یوم القیامت وزنا دې شي معنی کوي، نو دا مدغن حافظ فی الحدیث نه دی. نو قیم معنی دا کوي او به درولې شي دی. پوښولې لتقرأه علی الناس علی مکسن، لتقرأه چې ولستل شي په دې باندې، لتقرأه دا معنی چې ولستل شي کته ولولې په دې باندې. پوښولې خبره معنی چې یو سړی په داسې مرتبه کې چې هغې نحو امیر لا نه وي ویلی، په امام ابو حنیفه ردونه کوي. کله کله وایي دا امامان پکې چا راوستي دي، موږ یې ورو تب کې چا راوستی، ځان وښیوه تب کې چا راوستی، د ځان صفت اول وکړه چې تب کې یې که نه. امام ابو حنیفه، امام مالک، شافعی، احمد ابن حنبل وایي جی دا امامان د پیغمبر په زمانه کې نو، او جی نو چې د پیغمبر په زمانه کې نه بیا منو کنه، او کنه چې د پیغمبر په زمانه کې نه بیا منو. امام بخاری پیغمبر په زمانه کې وو، نه بیا منو. امام مسلم د پیغمبر په زمانه کې وو، نه بیا منو. ترمذی د پیغمبر په زمانه کې وو، نه بیا منو. نسائی د پیغمبر په زمانه کې وو، نه به مونو. ابن ماجه د پیغمبر په زمانه کې وو، نه به مونو. لنډه دا چې د احادیث څوره ذخیره ده دا د پیغمبر په زمانه کې نه و. یو کتاب بنه مونو، بس مسله نږدې شوله. دا امامان د پیغمبر په زمانه کې نو منل ته ضرورت نشته دی. نو لہذا دغه ائمه د حدیث دا د پیغمبر په زمانه کې نو د یو امام د حدیث خبره ونه مانی، خبره دین ختمېدل غواړي. پوه شولې ما ته یو کس وایي تاسو داسې امام پسې روان یې چې د هغې کتاب نشته دی. او جی چې د چا کتاب نه یې هغې پسې به نه ځو که نه، او که نه قرآن کریم خو د الله کتاب دی، پلان کیا د پیغمبر علیه السلام کتاب راته وایي کوم کتاب دی؟ وروره د پیغمبر کتاب راته وښیه چې ډېر وارخطا شوی، بخاري د پیغمبر کتاب دی که نه. چې سړی دونه جاهلي که نه چې بخاري د پیغمبر کتاب ګڼي. او دا جی امام فی الحدیث دی. خو امام ابو حنیفه او مالک او شافعی، احمد ابن حنبل دا هیڅ نه دي. د دې ائمو تردید ونه کې دا چې هر څوک کوي. پوه شولې خبره معنی. نو بل راغی هغې ویل اختلاف د سره ختموو. څنګه؟ دا بخاري هم ختموو، دا مسلم هم ختموو، دا حدیثو کې چې خیسه خلاص شي. هغه نور ویلي امام ابو حنیفه او مالک او شافعي احمد ابن حنبل دا لرې کوو، دا بل پسې راغی چې نه جي امام بخاري او مسلم دا مسله لرې کوو. چې دا خبر راته بالکل اواره شي. نو مطلب دا دی چې د چا په خلط سره راتله هغه به وایي، د چا په ذهن کې چې څو عقبه دیني. پوه شولې ویتر به بیا د ماخوستن د مازدیګر وروسته نه کوي، ویتر به ماسپښین سره کوي. ولې؟ زړه کې یې سره لغبدي دي.